دویمه یو اهمه خبره دا آخري جمعه ده، دیتا ځنې خلک جمعة الوداع وي، څوک ته خطبة الوداع وي، او دا د بدعتیانو عمل دی چې هغه وي په دې ورځ باندې چې څوک 4 رکعاته منځو کې د هر کلی خپل خپل عمل. بدعت او سنت کې فرق دی چې سنت په ټوله دنیا کې یو شانه چلیږي او بدعت دار کلی خپل خپل. ځنې مولان صاحبان وي چې 4 رکعاته منځ شاو کو نو داتیا وکالو گناهونه په معاف کیږي، کاتیا کاله منځونه نه کړي نو خیر. بس په دې 4 رکعاتو باندې هر بیل مازه تداسې زبردست چانس میلاو دی چې داغه پورا بیړه په پار کی. داتیا وکالو منځونه په وای معاف کی، دا بکواس. څوک 12 رکعات یادې چا په کې به خپل ترتیب جوړ کړي چې په اول رکعت کې بعد د سورتونه او په دویم کې دا خپل د ځان نه یو طریقه جوړه کړي. شریعت محمدی کی د رمضان په آخري جمعه باندې 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 12 رکعاته مونږ کول او دا عقیده ساتل چې په دې داتیاو کالو گناهونه معاف کیږي یا داتیاو کالو منځونه معاف کیږي، چورلټه غلط عقیده. اس قسم ثبوت د محمد رسول الله په احادیثو کې نشتا، اس قسم ثبوت د فقه په کتابونو کې نشتا. د 4 امامانو نه د عمل ثابت نه دی، د علماء دیوبند نه د عمل ثابت نه دی. علماء دیوبند کې زمنګ لوی لوی هستیانی دا مفتی کفایت الله دهلوی رحمه الله دا داغه کتاب دی کفایت المفتی او دا دریم جلد دی، د پیډیر سخرات کړي دی. د قضا منځونو مبارک اول ته پوسټ شوی قضا عمری نماز کب اور کس طرح پڑھی جائے. داو تا جواب کی ہوئی قضا عمری کے نام سے جو نماز مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں ایک نماز با جماعت یا علیحدہ قضا عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نماز عمر بھر کے قضا نمازوں کے لیے قائم مقام ہو جاتے ہیں. یہ تو بدعت ہے. بدعت تو تچاویلے دے علماء دیوبند ہوتا ویلے دے. ہاں ځینې خلک دا ټکي صرف په پنځپیریانو راته دي. علماء دیوبند اور بے اصل ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں. شریعت کے ردی اس اصل نشتے دے. دریم جلد 381 صفحہ دارنگی کفایت المفتی ورپسی صفحہ کی 202 کی طبیعت پوسٹ شوی دی. نو دو سوال جواب کی مختصر جواب ورکڑے. یہ قضاء عمری کی نماز بے اصل ہے اور با جماعت سے پڑھنا ناجائز ہے. بے اصل دی چې په جمع باندې کې ناجائز دی. دا قضا مونږ دی په جمع باندې کوي. بیا ته پوښتنه بیا جواب کې وای په 383 صفحہ کی قضاء عمری جو عام طور پر پڑھی جاتے ہیں یہ بیکار عمل دی. دارنگی زمنگ بل علماء دیوبند کی مفتی شفیع رحمه الله کم د مشهور تصنیف او تفسیر چې هغه په هر کور کې چې د قرآن سره څه تعلق نو دا هغه په کور کې دا د تفسیر پروتی معرف القرآن دا هغه هستی ده. دا وی اول تو جمعۃ الوداع کو ایسی اہمیت دینا جو دوسری جماعات میں نہ سمجھی جائے یہ ایک خود ساختہ خیال اور بدعت ہے. دا خود ساختہ خیال دے اور بدعت دے. ثانیاً اس کام کے لیے سفر کرنا فضول خرچی ہے. وہی دے دا پارا چبل کی لذی چالتا با جمعۃ الوداع وکم 4 رکعات منځ وکم مولا سے بلازانم کوي او بے پجامه باندې کوي. وہی دے دا پارا چې تکمه کرایا ورکی غم فضول خرچی کی راضی بازر کے راضی. ثالثاً حدیث لا تشد الرحال دا یو حدیث دی چې د 3 جمعاتونو نه سوا بل زی تبا سفر نه کې فدی نیت چالتا ثواب زید په دې جمعات او په دې بل جمعات کې یو شانته ثواب کوته نه دی کې اجر زیات دی په دې بل کې کم دی. نو دا د دې حدیث خلاف ورزی ده. او څلورم بسا اوقات روزه میں بھی سفر کے وجہ سے خلل آتا ہے. کله کله د دې سفر د وجه نه پر روزه کې خلل راشي. نو اسنه چې پرز روزه او تر هغه نپلو ته ماته نه کی تندر ته ولګي. دارنګي د ابل کتاب دی د خیر محمد جالندری رحمه الله دم په دی باندې بهترین باس کړی دی. وخت کم دی چې هغه ټول ته ویم خدا وتعم بدعت ویلې دی.
دا عنوان دے مروجہ قضاء عمری کسی نیت سے بھی جائز نہیں وہی پیو نیت باندیم کول جائز نہیں کتو لہر نیت ورکی شے چی ناروا یا غبس ناروائی ناروا تا ناروا ویل پکار دی زید تفصیل چی گو رہی نو دا زما پی مستقل کتاب دی عمری کی شرعی حیثیت د علماء دیوبند د درجنو کتابونو حوالی دی کی فرتی دی لہذا د الله رب العزت نه داسې سوال کوي چې الله زمونږ د روزې په خپل دربار کې قبول کا او صحیح حدیث کې راځي چې یو نفل په فرض او قبلی کې خلق دی نفل ته ونه کله داسې نفل کوه کنه په ټوله میش کې کوه فرض دی فاویا او باندې قبلیږي داسې به خوند مسلمان پکشته چې هغه وایي زه روزه نیسمه او د ماقام په ټیم کې زوینه مچ پټو ته روانې د جمعات پځې روټي وخره او پټو ته روان زما خدا خیال نشي چې دا مسلمان روزه نیسي دا څنګه مسلمان دی چې د سبا صادق نواله د ماقام پوري وګه تګه ګرځېدې شي او 15 منټه د پکی د لاندې 15 رکعات مونږ کولې نشي دا شی زما په ذهن کې ناراض چې مونږ آسان عمل دی دا مونږم فرض دی او روجام فرض او د روجې نه مونږ زیات بهتر فرض دی الصلاة عماد الدین نبی علیہ السلام وی دا د دین ستنه ده او د دین ستنه چې دا هغه ته زما ډول توجه نه د ورځې 15 ځله هغه مونږ تر کومه نه کوم او روزه نیسم تند تیروم لګه تیروم پته نه لګی دا کوم مسلمان لہذا د فرض منګه خیال وساتو د عامو نفلونو خیال وساتو د سنتو خیال وساتو د قران تلاوت په کې زیتو کو لغون ته کې وخت دی بس پته ریدو باندې دا دومره میش 13 شولا پته ونه لګیدا بس لګ وخت پاتې دی پدې کې الله راضي کو چاته وسم احساس نه شوي وس د نننا صدق دل سره توبه وباسي ګوره کو دی رمضان کې الله معاف نکړو نورسته ګوره زما استاد معاف کې دو چانس ډیر مشکل نبی علیہ السلام ویلی دی پچا چې د رمضان میش 13 شو او د مغفرت او نشو جبرئیل علیہ السلام ویلی الله دې هلاک کی نبی علیہ السلام ویلی امین دغه کېرو د لاندې رانشو صدق دل سره توبه وباسو او الله ته سوال وکړو چې الله زمنګ د عمل په خپل دربار کې قابل قبول وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی